واده لیکل دي غیر درک چې دی یخنه کتاب واده نه لیکل ورشویا اوس د څه چلو کما تا کړی دی لکه تا کړی دی نو مولا صاحب واده کړی دی اسنه چې مولا واده دی او قاری او سال را پاتې د جمعات په خله روس فکر کې اعلان ورکې خله پکې ورکې چې پوزه داسې ده او سر یې داسې دی او خولې یې داسې ده کور دې ښه ګورې د وادي بچیا اسنه چې ګورې دا خبرې شروع کې پټ پټ ساده رچې چې د دنیا مخلوق ته خبر نشي لکه داسې نه کنه یو جنډه باندې امام ابو حنیفه په لاس کې وي دا چې تورېدلې دي د مولیانو نه نم دی اورېدلې نو یې ته جنجال نه راغلی دی امام ابو حنیفه په لاس کې به جنډه راغلي عبدالحامد شعراني لیکلي دي د امام شافعي لاس کې به جنډه راغلي د امام احمد بن حنبل لاس کې به جنډه راغلي د امام مالک لاس کې به جنډه راغلي دا څونه طرق چې دي غټ غټ د اولیو د دوی په لاس کې به انشاءالله جنډې وي خو د دې ټولو جنډو ورځ ابه جنډې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فلاني قبل به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کولی انسانانو او یا در فرشتے به دې طرف ته او یا در فرشتے به دې طرف ته جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام بد افراد د پروتوکول روان وي پروتوکول پیژنې کړه چې کله داسې خلک روان وي نو دا څنګه 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 ګرځي راګرځي یا خلک ته مخ منډي وي لکه پلان کې راغی پلان کې راغی دغه شان بد افراد د پروتوکول او یا در فرشتے د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې روان روایات کې راځي یو خاص تاج به الله تعالی ورپسر کړی وي دا خاص تاج رڼا به د مشرق او د مغرب دا ټولې تاریکې انشاءالله لرکوي او د مغرب او د مشرق تاریکې اصل د نور او د مخ مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپینوالي د وجې نه لر شوي او په دغه وخت به لرکوي او یو خاص جنډه به الله تعالی ورکوي هغه ته مونږ لوالي او الحمد وي او بیا ما په دې کې تحقیق شروع کړ چې رنګ څنګه راغلی دی نو رنګ یې سره نه یم غوړي ښه ځکه که رنګ مې ټول بیا تاسو خفه کېږئ هر قسمه خلک په مجلس کې نه ناست راغلي صرف مولیانو ته به انشاءالله بیا وایم خو عوامو ته نه یم چې رنګ یې څنګه راغلی دی دوه روایات په هغې کې راغلي دي چې د لواء الحمد یا د لواء الحمد رنګ څنګه راغلی دی غټه جنډه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې بیا به وړې وړې جنډې مې وګورئ تاسو چېرته دا فوج لیدلی دی د فوج د پاکستان غټه جنډه ده بیا د هر کور کمانډرو د هر یونټ او د هر شي ځان له جنډه ده د پولیس ځان له جنډه ده هلکه وي دا بلوچ رجمنټ چې د هغه ځان له جنډه ده دا پنجاب رجمنټ چې د هغه ځان له جنډه دا فرنټیر کنسټیبلري د پوهېږې په دې کیسو کو نه پوهېږې د هغې ځان له جنډې دی نو یوه غټه جنډه به وي خو یوې وړې جنډې به مې ګورئ یو جنډه به د امام ابو حنیفه په لاس کې وي دا چېرته اورېدلي دي د مولیانو نه نم دی اورېدلی نو یې درته جنجال نه راغلی دی امام ابو حنیفه په لاس کې به جنډه راغلي عبدالحامد شعراني لیکلي دي د امام شافعي لاس کې به جنډه راغلي د امام احمد بن حنبل لاس کې به جنډه راغلي د امام مالک لاس کې به جنډه راغلي دا څونه طرق چې دي غټ غټ د اولیو د دوی په لاس کې به انشاءالله جنډې وي خو د دې ټولو جنډو ورځ ابه جنډې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېږي یا دا ټول مخلوق فراغون شي ډېر ډېر تکلیف فراغلي امام بخاري نقل کړي دي دا ټول فراغون چې آدم علیه السلام لا خلاصې وې آدم علیه السلام به عذر وکړي چې نه دا کار نشم کولی ورشه زمانه کشرانو ته لاړ شي یعنې آدم علیه السلام د ټولو انبیاو پلار راغلی دی نوح علیه السلام له به راشي ابراهیم علیه السلام له به راشي موسی عیسی علیه السلام له به راشي ټول به ورته عذرونو کې مونږ عذرونه بیانو ځکه دا زمونږ د خدای مناسب نه دي راغلي چې مونږ هغه عذرونه بیان کو اخر به دا ټول مخلوق راشي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق به ولاړ یو کتاب دې ځان سره یاد ساتئ نه علامه اصفهاني خرقوشي شرف المصطفى ورته ویل کېږي نوم ځان سره یاد ساتئ د شرف المصطفى رائده ده یو تخت الله تعالی واچوي دې ته علما مقام محمود وایي ابن قیم لیکلي دي په الفوائد کې په دې تخت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کېږي دا ټول خلک به ولاړي اخر کې به ډېر لوی خلک رامخکې شي او وایي به یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې الله تعالی دا مشکل آسان کړي خاص اسماء او صفات په الله تعالی اسماء او صفات خاص دعاګانې به الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
هغې به د الله پیغمبر دعا وکړي او بیا به حساب کتاب شروع شي. یو ناشنا نقطه درته ښیم ګورې ځان سره یاد ساتئ. حساب کتاب چې کېږي دا به د 8 بجو زمونږ د وخت د مناسبت نه تر د 10 بجو پورې کېږي. دې ته مونږ دعا وایو. نصف النهار پورې به کېږي. 2 ګنټې کې به حساب کتاب کېږي او 2 ګنټې کې چې حساب کتاب کېږي د 50,000 کالو 2 ګنټې کې نو د هغې نه پس به د مازدیګر په وخت کې انشاءالله جنتیان جنت ته ځي. د مازدیګر وخت چې کله شروع شي دا وخت دا ډېر ښکلی وخت راغلی دی. په دې کې به خلک جنتیان دي. او تاسو ته پته ده د 11 بجو نه تر د مازدیګره پورې به څه چل کېږي دا راته پته ده. ډېر درتلي دي ویلې که نه ابه دا چل کېږي یو تخت به ولګي او دا ټول مخلوق په درود په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خصائص نقل کړي دي چې دا ټول مخلوق په درود په رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي. 25,000 سال د 10 بجو نه راواله تر د مازدیګره پورې 25,000 سال جوړېږي. 50,000 کاله به دا مخلوق په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وایي. بیا به ټول پاسي او جنت ته به داخلېږي چې ابي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوست پہ داخلی دشمن میں بعید ہوئی. دوست نے اللہ عزت ورکئی. دشمن خوار ازار دے سنگا چھ بخوا دشمن خوار ازار دے اور سنگا بھی دشمن خوار ازار دے. ولی دیو کنا روایت ہے کنا چھ عزت کرے دے گا انشاءاللہ ودان دیو برے دے طول عزت والا خلق تی انشاءاللہ دا طول مخون روخانہ دی وائی روخانہ دیو کنا دی شاعت زمان برے نا نورانی خلق ناس راغلی او چې څوک یې بې ادبي کوي مخ باندې الله تیاره راولي. چې څوک ورسره محبت نه ساتي هغه له الله تعالی داسې سزا ورکړي چې د مشرف په شان دی یا د هغه د دوستانو په شان دی. نومې الله تعالی شرموي خلک په معاشره کې ورته بد ګوري. نو تاسو به انشاءالله د خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه کوئ. ولې ټولې حضور صلی الله علیه وسلم دا عشق حقیقي دی. مجازی او حقیقی عشق کے فرق راغلی دی. مجازی عشق پیژنې که نه شیخ پیژنې مجازی عشق څه ته وایي دنیاوي عشق. مجازی عشق کې خلق معشوقه دا خلقو نه پټوي. واده دې کړی دی خدای دې درکړه چې د یخنۍ کې تا واده نه دی کړی وار شوي یم. اوس زه څه چل وکړم تا کړی دی لکه تا کړی دی نو مولا صاحب واده کړی دی. خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله چې مجازي عشق کې خلق څه چل کوي تاسو ته پته ده. معشوقه به پټی ګورې معشوقه به پټی کړم. مجازي عشق کې خلق معشوقه پټوي. اسې نه چې مولا واده دی وکړه قاري او سال نه راپاڅې د جومات ته خوله روسپیکر کې اعلان ورکړي خوله پکې ورکړي چې پوزه یې داسې ده او سر یې داسې دی او خولې یې داسې ده کور دې ښه ګورې د وادي بچیه اسې نه چې ګورې دا خبرې شروع کړې پټ پټې ساده رچی چې د دنیا مخلوق ته خبر نه شي. هلکه داسې ده که نه او په حقیقي عشق کې به معشوقه خلکو ته ښیې ښیې که نه به ښیې نه نه قرآن چودرېږي او سترګې داسې سترګې مبارکې داسې او شونډې مبارکې داسې او رنګ مبارکې داسې. هلکه د خدای بنیادم معشوقه خلک پټوي. ته ولې د الله د پیغمبر صفت کې معشوقه پټوي خو مجازي معشوقه پټوي. معشوقه ښکاره کوي چې مجازي معشوقه نه وي حقیقي معشوقه وي. موږ وایو چې دا ټول خلک دی الله تعالی همدغه شانتي عاشقان دي لکه څنګه چې دا ملیان قاریان حافظان دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان. ولې عشق سره راغلی دی حقیقي عشق راغلی. حقیقی عشق کې به معشوقه خیر د هغې وصف به بیانې د هغې صفت به بیانې چې دا ټول خلک عاشقان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خصوصا چې امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل محبوب په شان باندې پیشي چې زما د محبوب او زما د اقال الله څونه شان ورکړی دی. نو ستاسو پیغمبر او زموږ پیغمبر الله ډېر شان ورکړی.